چا وګټو مجاهد وګټو صحیح ده کپتان څوک دی لکه ستاسو ټیمه نو بس بیا ته مخکې مه راځه دا ټیک آوټ ها باونډري سټیټ عبدالله اوس دریم بال را روان دی جنید ولاړ دی امپایر کراس کو بال یې وکړو یو رن یې پوزیشن یې واخیستو رامنډه یې کړه امپایر کراس کو بال یې وکړو ګورو چې څو رنز کېږي شاباس علي ډېره ښکلې ترو کړه او ډایرکټ د بالر لاسو ته پھر عبدالله امپایر کراس کو بال یې وکړو 3 بار شوي دي او د رسو پورې یو هم ښکلی شاټ نه لګېدلی او ډېر ښکلې فیلډینګ یې وکړه شاباس ګډ شاباس او لومړنی شاټ ولګېد او ګډ بال یار ګډ بال ډېر ښکلی بال یې وکړه دې ټایم کې بس وای اسی د میچ باره کې خبرې کوي دې ټایم کې آصف بالینګ نه راغی ستاسو څه خیال چې دی به څنګه بالینګ وکړي داسې ډایرکټ مه وایئ چې ډایرکټ به دومره رنزونه وکړي تاسو اوس د اوسه پورې چې د آصف کوم کریر دی نو دې باره کې تاسو وایئ چې دی ښکلي بالر پاتې شوي څنګه زما په خیال آصف یو سینیر کھلاړي دی نو هغه دا پیچ جج کړی دی او هغه به وکړي بال په دې باندې وبکړی شي او دویم بال کوي او شاټ ولګېدو او څلورو رنزو دپاره د ودرېدو بیا مکمله وشوه دا د جنید دپاره یو غټ چانس په دې فاینل کې چې د فاینل کې او دې ته دوباره ودرېدو مکمله وشوه آصف دې ټایم کې دی بازي خان ته وایي اواز دا چا دا موږ سره چې کوم ولاړه دا نه څه دغه کولی شي خبرې کولی شي ګوډ یا کړ چې کوم کوشش آصف کوو نو هغه کامیاب شي په خپل مقصد کې او هغه وکړي یا کړ او که دا خپې نه وي نو کېدای شي وکټې ویشتې وه نو خپې خو لازمي چې کوم دی نو په کار دي ځکه چې دا خو ټینس دی یو پیره بیا یو ښکلی یا کړ شاټ سره فیلډر ډېر ښکلی فیلډینګ وکړو او د یو رنز دپاره آصف ته بال راوویشت دې ټایم کې او آصف ماشاءالله چې کوم بالونه کړي دي نو ټول یې فل لینډ کې کړي دي څه ته پلټاس هم وشو وایډونه هم ترې نه وشو په کار دا دی منظور بای چې دی اوس بال له ټپک ورکړي ځکه ګوډ یار ګوډ دې ټایم کې چې ګوډ ښکلی کمبیک یې وکړو ماشاءالله دې ټول یار کړ لینډ دې وویشتې دی او چې کوم شاټونه هغې لګول نو هغې ناکامه شوي صرف یو شاټ لګېدلی د روسه پورې د څلورو رنزو دپاره بالکل نو ټول یو دو پټې بال راوند راځي او خو دو لینت بال وویشتو شاټ بال نو ډېر کامیابي دا بال نه دی په کار کنه دا بال رسېدلې بالونه دي دا بال بالکل دله نه دی په کار راوند د وکټ نه د مټ چې کم دی نو په 30 انګل باندې راځي دله بیا په کار دی چې دی بال رو بغي او بال بار کې نو دی بیا ډېر زیات کامیابي ده کمې پورې چې دی دا بال کوي نو دا بال بالکل چې موږ کوم جواد میچونه لیدلي دي چې بال له ده سلو دی خو لکه دې کې سپین شته نو مې بي دی وکړي شي او که چېرې د پیچ ویشته نو د بال ان کېږي نو که چېرې د بال ان شي نو جنید کېدای شي کنفیوز شي او آوټ شي کیچ به ورکوي په لیګ سټمپ باندې ښکاري ما ته داسې کو د بال ټپک کې راین کو امید دی چې د لیګ سټمپ ته کیچ ورکړي زبردست تاسو ته چې ما کم یادونه نو تاسو به کتلي مې تاسو ډایرکټ راین شو بیټسمین بالکل کنفیوز کې چې هغه ته د سکول مکمله ونه شوه چې زه څو ډېر زبردست لین کې وویشته ډېر زبردست لین کې وویشته او بیا جواد خیال مکمل بال بار شو یو دننه شو بل بار شو ډېر ښکلي بال د بالر په لاسو کې څه میجک دی که سیدي دا ډایرکټ کله بار کوي بال لاولي کله بار کوي کله ډېر زبردست سیم وسره ډېر ښکلي سیم دی زبردست یو پیره بیا بیګي بیټسمین پوهېږي نه او ډېر زبردست بالونه کوي ډېر ښکلي بالونه کوي ماشاءالله امپایر اشاره وکړه وایډ بال زما په خیال جوړ په نښه باندې وایډ نشته خو دی وایډ ورکو نن چې کوم امپایران دي نو که تاسو خیال کړي نو ډېر دغه مشورې ورکوي
ډېر کلوز او لومړنۍ چې کوم مشوره وشوه او کوم فیصله دی وکړه زبردست ډېر ښکلې بالینګ. تر اوسه پورې چې کوم ډېر څلور بالونه زبردست. شوي دي که نه ډېر ښکلې بالونه دي ډېر وکړل. زبردست بالونه یې وویشته، څلور باله ډېر ښکلې لینت یې وویشته. او که زما مني نو دا درېم اور دی، ده باندې پنځم اور پکار دی. یو اور دا ورپسې چې کوم څلورم اور دی دا لوز پکار دی چې لوز اور دی کې وباسي نو دې ته به دوه اوره بیا صحیح پاتې شي او پنځم له دې بیا راوستل تاسو پکار دی. وایئ چې د بیټسمن د مخامخ د نور رڼا ډېر ښکلې یار ډېر ښکلې پچ بالینګ وکړه یار. ګریډ بالینګ او ګریډ شاټ امپایر ته بال ګوري چې دې څه اشاره کوي چې چانس ورکوي که دا نه ډېر ښکلې بال یې او وکړه. امپایر هېڅ دغه ونه کړو ماشاءالله ډېر ښکلې. در اوسه پورې پنځه بالونه شوي په هغې کې صرف یو وایډ بال شوی دی، نور ښکلې ډېر بالونه زبردست شوي بالینګ کړی دي دی. او کیدای شي در اوسه پورې لالا ګل کو نه آصف یو پیره بیا راغی دی زما په خیال جوړ دی دا خپل دوه ورونه ختموي او زبردست بال ډېر ښکلې بالینګ ډېر د دې زبردست وم بال بالینګ. لکه نه وم بال لکه قسم بھائی که تاسو خیال کړي که نه دې صرف یارکر لین فیشت دی دا ولې لکه تاسو دې بالر بالا که څه وایي دې صحیح بل پیچ بال کولی نه شي که کوي نه که څه یاره زه چې زما چې څومره خیال دی نو دی چې دا څنګه راځي د چې کوم ایکشن دی نو یو خو د دې نه ډېر زیات چې کوم دی نو سلاټ بالونه کېږي بل دې زور کوشش کوي چې ما یا کر وکړي ما وکټ وباسلې نو دا د ډېره غټه غلطي ده او چوکه ولګېده په دې بال باندې لیګ سټمپ ته لو پلټاسو کو پای باندې چوکه ولګېده دله خپل سټریټجي چینج کول غواړي د بالینګ دله پکار دی چې دې بال په اپ سټمپ باندې وباسي نو دې به ډېر زیات چې کوم دی نو دغه ښي بچ بشي حالانکه دا کوم بیټسمین چې ولاړ دي صرف لیګ ته تاویږي دا صرف د لیګ بیټسمین دی کو دو لګ معمولی بال بار کړو ته بیا نه ښکاري او خیال وکړو چې تاسو کوم خبره وکړه ما هغې کیدای شي اورېدلي خو هغې ما ګریډ هغه بال بالینګ به خیر دی وکړو. حالانکه وایډ بال ایکسترا هو ډېر خیر. زبردست بالینګ خیر د ډېر کېږي زبردست کېدای شي کیچ شي، کیچ موکا کیچ د موکا. کیچ موکا کیچ یې مس کړ. ډراپ کیچ تاسو دا ډېر غټ ماشاءالله لوز چې کم دی نو دا به د دې لپاره ډېر نقصاني شي دا دغه مس فیلډینګ وسره دی مس دغه کوي فیلډینګ کیچونه مس کوي دا دویمه موقع ده چې دی د بیټسمنانو موقع ورکوي یو هغه ځای کې لالاګل چوکه پرېښوده دلته کې دی کیچ پرېښودو نو دا به دې لپاره یو ګران پیره فیوز بیا شي. بالر چې کم دی نه دغه کوشش وکړو د یاکر کوشش وکړو ایکسترا بال ضروری نه ده چې ته په بال باندې زور کې ضروری نه ده چې ته په بال باندې یاکر دی وکړې په کار دا دی صحیح ځای ولې بال مس کې بال ډاټ راولې لږ د ذهن نه تاسو که خیال کړي که نه نو جوادي زور نه دی کړی خو هغه زبردست بال چې کوم بال وکړو نو هغه ګوډ لین پیشت دی او هغه بال ډایرکټ دغه شوی دی ګډ تھرو ګډ او در اوسه تار پورې دینه چې مخکې ور وکړو نو چې دینه مخکې کم بالر راغی هغه ډېر ښکلی ځای وویشته هغه په بال باندې زور نه دی لګولی پیسې نه دی ویشتې خو هغه ځای ښکلی ځای وویشته او هغه ګډ لین ته وویشته دې له پکار دی چې دې ګډ لین تولي نو د به نورم بال چې کم دی نو امید شته چې د بال الډي بار کېږي چې دې ګډ لین تولي زبردست بال یو پیره بیا د کیچ موکا جوادي د کیچ موکا زبردست نیولې ډراپ کیچ مې شو ډراپ نیولې کیچ مې شو تاسو یو که خیال پیره کړي بیا. که نه د مجانې په لاسو کې بالونه هته بیا پرېوته دې ټایم کې زمونږ ډینی مورسن ته ډینی مورسن ته بیله کې دې ټایم کې بیا مونږ سره زیشان بھائی را شریک شي چې خبره د خولې نه راوځي او مونږ یې مجبوره کوو کېدای شي د جذباتو نه او چې کوم آصف بھائی کوم بالونه کول غواړي نو هغه یو نیم بال کې کامیاب شي خو دې له پکار دی چې دی 4 کې 47 رن دې ټایم کې او بیا جوادي ورل راغی او کیچ ډېر بارو بالکل صرف تاسو یې دې باره کې بیا موقع او چې کوم مونږ تاسو ته دا کوو نو 13 پیره هو کیپر ناکامه شو په کیچ اغستو کې هدې پیرله کیپر آصف بھائی چې کوم دا مخامخ تاسو ته ښکاري په کیچ اغستو کې کامیاب شو جنید بھائی چې کوم صرف در اوسه پورې دوه چندرپال نومې دی او ویسټ انډیز دغه په شان د وکټ مضبوطي دیوال هیجی که دې ټایم کې جنید چې کوم د دې نه مخکې د کرس نه او دې ټایم کې چکو لګېده په جواد باندې او بیا یې بیټسمین یې بیټ کو چې کوم بالونه در اوسه پورې یو وکټ اخیستی ده او دویمه وار روان دی بیټسمین انحلولې دې ټایم کې فیلډر بال پس روان دی لکه د چینچړې په شان د وزرې وهي خو بال یې روان اړه او چوکه شوه
زمونږ د لیګ به امپایر ته خواست دی چې تاسو څه خبره مبره کوئ که نه تاسو خو بالکل د ځای نه خوځئ تاسو دې دغه کې نه یې کو دی خو لکه د دغه په شان ته ولاړ دی او تاسو دا وګورئ بس چې میچ شروع شوي دي دا ترخونو کې لاسونه ورکړي دي او جوادي دې ټایم کې بیا ډېر زبردست بال وکړ او عابد هم کنفیوز کړ هغه وایي چې څه وکړم بال سره یار دا دهاني امپایر ما ته څه دغه لیګ به امپایر بالکل غږ نه کوي د ځای نه خوځي نه په من خشاک ګرمېږي نه دې ټایم کې ویسیم روان دی په پته نه پوهېږي دې څه ځي دې ټایم کې زموږ طرف ته یو روجان را روان دی او میچ انجوی کوي امپایر په باره کې څه ووایه امپایر باره کې ملګري تاسو څه وایه دی خو چې راغلی دی نو ترخونو لاسونه نه دي وباسلی نو یخني خو نه ماشاءالله نور هم دومره ښکلې راختلې نن خو موسم ډېر جانانه دی یار اخوا کې کس ورسره څادر اچولی دی ډېر ښکلې مجانې دی کیچ واو دې ټایم کې کیپر ډېر ښکلی کیچ واغسته کم بالر باندې چې دوی یارېدل نه هغه وکټه حاصله کړه او تاسو که خیال کړي که نه نو د دې نه مخکې دې راوستم نه خو لومبني بال باندې هغه داسې آوټ سایډ بال وکړه چې بیټسمین یې کنفیوز کړ کم چې سینیر بیټسمین هغه کنفیوز شو هغه په وکټ اوس یې وخندل مې بي دوی زمونږ خبره اورېدلي او زمونږ شکریه ادا کړه ډېره ډېره مننه او دې ټایم کې چې کوم د دې دا چې ورته وي هوم ګراوند هغه کس اوس راوتی دی خپل پیچ ته د هر څه ورته پته ده هر څه یې ښه جج کړي دي او کوم چې هغه ته د څه پته هم نشته هغه ورته بال کوي نو ګوري چې دې څه کوي او در اوسه پورې چې کوم 3 بالونه کړي در اوسه پورې یو وکټ اخیستی ده داسې بیټ بالونه یې کړي دي چې بیټسمین یې په ځان باندې پویه کړم نه دی او سلمان چې کوم د دې پیچ باندې ډېر ایکسپیرینس دی ډېر تجربه کار بیټسمین دی او در اوسه پورې 2 بالونه بیټ کړي دي خو پته ورته نه لګي چې بال څنګه راځي څنګه نه او او بال یې ورته بل هم چینج وکړو مجانې په خپل بال کې کامیاب شو مس یې که بال ګور مجانې شاباس ګوډ شاباس د دې ځای او پنځم بال یې وکړو سلمان په شاټ والو کې ناکامه سلمان په خپل شاټ والو کې ناکامه مجانې زمونږ یار دی زمونږ دلدار دی زمونږ د زړه سر دی او زمونږ کلاس پیلو پاتې شوی دی او مونږ یې اپریشیټ کوو د زړه د سر نه د زړه د کومې نه او شپږم اخري بال را روان دی ګورو چې څه کېږي او دې بال باندې امپایر اشاره وکړه چې وایډ بال خو دې کې هم شک و که مونږ که چېرې دا ریویو وکړو که نه نو کیدای شي دا بال بچي او دې ټایم کې زمونږ ډېر بزرګان خلک چې هغې میچ کتوله راغلي دي او میچ دی چې خوښوي او د زمونږ دا خلک نه دي دې ټایم کې موجانې د صرف یو وایډ یې ورکړی دی نور دې خپل زمونږ د کلي مشران خواږه درانه چې د نرشک کلي سره تعلق لري او هغې چې کوم کرکټ گیم دی نه هغې له عزت ورکوي او خپل واړه چې کوم دی نه هغې له داد ورکوي چې دغه شان د موبایل نه ښه دی چې تاسو ګراوند سره تعلق ولرئ او هغې سره مینه وکړئ نو زمونږ د کلي مشران په دې کې ماشاءالله ډېر مخکې دي او خوښوي ګیمونه او زمونږ د کلي ماشومان هم خو دا غواړي چې میچ جوړ شي او دې ټایم کې زمونږ د کلي کم چې نوجوانان دي نو هغې یو بل سره مشوره کوي او چې کم مجانې دی نو هغه اپریشیټ کوي او هغه خو کپتان هم دی د دې ټیم چې کم بالینګ وکړو او هغې اوس کوشش کوي چې اوس بیټینګ له څوک ولېږي چې کم رنزونه شوي دي چې هغه په اسانۍ سره مکمل کړي
عبدالله بھائی ولا مشوره ورکړي چې څوک ولېږي څوک نه ګوتې تاسو وینئ دا زمونږ تاسو به وینئ دا ټول نه دي دا ټول هغه کسان دي چې بس د دې باره کې بله پیړۍ پې نه هیجي زیشان بھائی چې تاسو وختي لیده کمنټریټر اوس دا د ورځي مشوره ورکوي تاسو وینئ او ما سې کوي چې دې به زما افتاب صرف یو خبره کړې چې دا خو زمونږ فاسټ بالر و دې تاسو اخره کې ولې راوستی دا هغې کې دومره جذبات راغلی چې هغه شپږ په شپږ باله کړي دي د یو وایډ نه بغیر هغه شپږ په شپږ باله بیټ کړي دي مرګري تاسو د دې میچ باره کې څه وایې تاسو څه وایې چې لکه دا بیټینګ والا به وګټي که بالینګ والا ستاسو څه مشوره ده لکه تاسو عوامو ته څه ویل غواړئ چې لکه څوک یې ګټلی شي امبایر باره کې څه وایې مخامخ را روان دی معزز محترم پکول پسر جیکټه چولې سپینې جامې د پښتو جامه دې ټایم کې د کاکی د هندو کلي د هندو کلي کوم چې کپټن دی سلمان سیروزي او سلمان شیروزي او جنید دیدی په لومړي ځل په خپل ژوند کې لومړي ځل ټورنمنټ لیدلی دی او ټورنمنټ یې وباسلې په لومړي ځل ډېر خوشحاله دي سوري مونږ د ګوارخان نه بار نه غواړو دی چې دې د ګوارخان سره تعلق لري نه که د هندو کلي سره هندو کلي نیکه خو ډېر ته بدل کې نو سوري کوو که نه معذرت کوو که نه یار مونږ معذرت غواړو هندو کلي دا زم د کلی دی زم ټیم دی صحیح نه هغه خرابې هم نه زم ټیم وای نمبر ځای باندې دی اوس اویس بھائی ډومنې بالو کو وایډ بال عبدالله بھائی د بار نه आवाज کی چې وکټ بچ کې او پورا سي پام کې قسم دې چې د درو کې پراړو بس سورنځي تاسو سورنځونه د سورنځونه بکې 64 ټارګټ ته 64 ټارګټ ته پرون دی 84 کچر تاسو خیال کړی په سیمی فائنل کې دی 84 په شپږ اورو کراړو لیدل او ډومنې بال بیټ شو په یو بال باندې صحیح ده دا مرګره ولاړ دی دی سیډه دی صحیح ده دې په ډېر غټ اکشن واغسته ډېر سخت خپه شو او بال هغه جنید ته لاړو چې کوم د دې اوپنر بیټسمین دی نٹ آؤٹ امپائر اشاره چې نٹ آؤٹ دی الکه ته بال ته ګورې کې اوس ډېر ښکلي رنزونه وشو سکندر بھائی ته خواست کو چې هغه لګته اویس بھائی د او په اپ سیټ تا مې به چوکشي چوکه ته روان بال دوران ز دې ټیم کې درسه پورې چې 10 ایوریج دی په اسانه سره مې به بیټسمنانو کړی شي خو که چېرې ټینګ شو تاسو وایئ د دې باره کې چې څوک به وګټلی شي واو دې ټایم کې ډېر ښکلی شاټ دا سیف د طرفه د نرشک ټیم د طرفه دې ټایم کې اویس ډېر زبردست شاټ و او د ګوارخان د طرفه اویس بال کوي تاسو وینئ او کپتان راغی بالر د طرفه بالر ته مشورې ولا ورکړه چې داسې بال ورته وکړه کیدی شي د دې نه بعد بالر ډېر ښکلی کمبیک وکړي اوس مخکې ګوري چې مخکې څه کېږي در اوسه پورې چې کوم اویس بالونه کړي دي نو ښکلي بالونه کړي خو دا یو بال بس صرف لږ د بالر نه فیس خطا شو څوک وکړی مې دی که نه بالر خراب بالو کو دا نه وي چې بیټسمن ښکلي شاټ وي هغه خو ډایرکټ لکه زه د بالر په حق کې لګیم ته بیټسمن په حق کې لګیا یا دې ټایم کې بیا مونږ میچ طرف ته رالو زمونږ خپل معاملات هم دي خوا کې کس چې مونږ سره ناست او ډېر ښکلی شاټ دې ټایم کې په شا طرف ته د 2 رنزو دپاره ډېر ښکلی شاټ زمونږ دا ملګری خفه شي چې تاسو د بیټسمین صفت نه کوئ نو مونږ د مولانا صاحب صفت کوو د زړه نه عزت کوو او زمونږ کلي سره نرشک کلي سره تعلق لري او ډېر ښکلي بیټسمین دی خو د څه ټایم دپاره د میچ نه لرې پاتې شوي دی نو دې د وجې پام کې نه دی ډېر او
دي سره خاص نه دی څوک ولکه خدي کې خدي احسان څه دی لوړ هغه دغه ودي کپڑے شنه کپڑے چې دې ټایم کې بیا وایډ بال اوې د دې ډېر ښکلي فاسټ بالر دی خو بس نن نه کړی شه د بال کېدای شي دې دویمه ور لرام نه ولي تاسو وایئ دې باره کې څوک اویس نادي کپتان د دې به دوه ور خامخا برابر لکه تاسو وایئ چې دې به خپله ورونه پوره کوي ها دې ټایم کې بل بال تر او ډېر ښکلی شاټ کیچ چانس یې ورکړ خو کیچ نه کړی شه کېدای شي ورکړي که نه دا کېدای که فیلډر لږ دی خو وګورو دا تاسو به وینئ دا محمد تاج چې د نرشک کلي سره او قاسم بھائی چې د روسه پورې خبرې کولې په کمنټري باکس کې او دې بل ورځ د لوړه کې فاینل ګټلی دی دا د هغې فکچرز دي او ډېر خوشحالۍ موډ کې او لوړې والې نه ګټلې ماشاءالله نرشک کلي ډېر په نرشک کلي په کرکټ کولو کې ډېر مخکې دی دې سره سره ګورهان کلي چې کوم دی نو دا هم د څه نه کم نه دی او هغې خپل کمبیک او ډېر داسې میچونه دي چې هغه ګورهان ګټلي دي خو پیچ کې یو بس سکرین باندې درخواست دی چې راشي دې ټایم کې تاسو کم کس پکچرز ولیدل په او ډېر ښکلې لومبنی بال او هغې بیټسمین سټاپ کولو کوشش وکړو یو رنز کې کامیاب شو سکندر مرزا بیا مخامخ شو چې د نرشک کلي سره تعلق لري او د نرشک ټیم کې ولاړ دی سکندر مرزا د دغه بالر هم دی بیټسمین هم دی د دغه زمبابوې ټیم کې دی مې بي سکندر رضا بټ دی سکندر رضا دی خو کار څوک دی زه ډېر میچونه نه ګورم خو دې ټایم کې سکندر نه به رضا شي نه به بش شي سپا تاسو هم څه وایئ که نه د نواب علي کاکا زوی موږ سره دې ټایم کې په کیمره کې را شریک شو شرمېږي ولې ته څه وایې موږ او زړه بیا پورته کړو بس او دې ټایم کې کیپر ډېر ښکلی کیچ د ګورهان ټیم د طرفه او که چېرې تاسو اوس هم مونږ دغه ته امپایر هم که په دې خپوی چې مونږ دې ته هندو کلي والے ویلي دي هندو کلي والے دا ګورهان والے دي مونږ بیا معذرت غواړو دې ټایم کې عبدالله ډېر ښکلی شاټ و او د دوه رنزو دپاره ولا لا لا بلا شاباس د دوه الا چوکاد اوه ماما اوی مال ورپسې سراکا 17 شو 7 مال ورپسې سراکا داسي چې هغې صرف 3 رنز وکړل په ځای ودرېدل دوی بیا د هغې نه بعد هم دا میچ دومره سیریس اخیستی دی چې هغې هسې تروګانې کوي نو زمونږ فیلډرانو ته خواست دی چې تاسو لومړنی خیال کوئ کیپر هم غصه دی تاسو خیال کوئ ډېر غصه دی اوه یار دا 2 کسانو نه بال لړ یار دا خو ډېر بد شو یار هی یار خیر دی بس د دې نه داسې کیپر دې ټایم کې ډېر زیات غصه موډ کې دی پته نه لګي کیپر پمپ وګوره دې مېچ نه مخکې د دې نه مخکې شاټونه هم ښکلي لګولي دي او بیا وایډ بال اشارې ته ګورو چې اشاره او ای وایډ ور نه که یار خیر دی هېڅ خبره نه ده بیټسمین نه تپوس کوو چې څه نه لګېدلي اوی د 4 رنزو دپاره مې بي 4 رنزو دپاره او په شا طرف باندې کم چې مونږ وی چې په موډ کې نه دی او په فارم کې نه دی نو هغه نن ماشاءالله میچ روان کړی دی په زمونږ لیګ به امپایر باندې غواړي اوبه وڅکوي غواړي بالکل اوچ شو اوچ چې په ځای باندې ولاړ دی خو د ځای نه خوځي نه اوبه یې ولې یوړی که نه چې مشورې ولې ورکوي خیر امپایر هم غوسه دی د کلي ټیم یې میچ بایلي نو خیر ده زموږ صحیح به غوسه مه کوئ کوم چې وختي داسې ملګري موږ سره ولاړ ایله که په امپایر هم غوسې کوي چې وایډ مه ورکوه
حدیث کوي یار نرشک کلی ډېر خوشحالۍ کې ولاړ دی چې کېدای شي مونږ دا کپ یوسو. شو ټارګټ دی د ګورخان د طرفه زمونږ سره د شیرولي کاکا زوی روان دی. عبدالله دې ټایم کې تر اوسه پورې یو شاټ یې لګولې دی شاټ د یو رنز دپاره خو هغه دومره فایده وشوه چې په هغې کې اووه رنز رال د چکې نه هم سوه نو معلوم شو چکم شو او لکه هغه چې مال ورپسې سره راکړه دا کومنټریټر به دې برابري دوکان ته راوي مال ورپسې سره راکړه. بیا سلیمان چې کوم د دې ټیم کپتان دی هغه اوس راغی خپله بال لنګلی او بال یې په هنګو کې ونیو را روان دی. لومړنی بال یې وکړ ډېر ښکلی بال یې کړی دی. شاته شیرکا دې به چینج قاسمه شو ټارګټ دی 63 का बखा 63 وینډ زمونږ د کلي امیران محترم معزز ډېر ښکلی رادن نشه بال نه وایر نه دی ان سوینګ شو. زمونږ د کلي باعزته معززه محترمه امیران چې د نرشک مدرسه کې سبق کوي هغې هم راغلي کرکټ خوښوي او د کرکټ په حق کې دی. او دریم بال لپاره سلمان مهدي چې را روان دی واپس شو. ولې څه مسله ده ذیشان بھائی په ګراونډ کې آفتاب بھائی دی وی چې بیا به وشي ورنس خو کېدی شي سکه ولې لیونه شوي سلمان بھائی باندې پریان راغلی لږ ساعت دوستي کیمرې ته مخامخ کې شب ځان نه ما ته منې دی اسیب بھائی در اوسه پورې ماشاءالله ډېر ښکلی بیټینګ کړی دی. هغه بیا مخامخ شو د مشو په بیټ ناستو زما مطلب نه دی د بیټ په سرفیس باندې ناستو. ښکلی شاټ او اسیب بھائی بیا مخامخ شو. یو چکه مونږ ته لیدو دپاره میلاو شوه. تر اوسه پورې عبدالله بھائی ولاړو خو مونږ ته څه ونه خول نو مونږ بیا دې سټسفای کړو چې آی کین نو دی کولی شي ماشاءالله در اوسه پورې دی کریر چې کوم تیر شوی دی نو هغې ډېر ښکلی ګیم کړی دی خو د څه ټایم دپاره دی د میچ نه لرې پاتې شوي نو د دې د وجې دی ستړي وو لږ میډیکل یې دی شوم د که تاسو ته ښکاري نو آفتاب بھائی دی دپاره منډه وی او بال هم چیک کوي مشوره هم ورکوي نو دی دپاره دا ډېره غټه فایده ده. او سلمان بھائی بیا ان سایډ شو بال او خپل سیلیبریشن دپاره سلمان بھائی را خوشی دی او جنید بھائی مولا د هغه باونډر سره راغلی په هیټه دړ نه شي. زمونږ ماشومان خاندي او میچ انجوی کوي یار او ډېر ښکلی اننګ یې وکړو. هغې خپل کوشش وکړو خو ان سایډ چې میس ټایم ولګېدو وکټ طرف ته راتاو شو نو خفګان نه دي کول پکار. اوس زمونږ طارق بھائی چې دې نه مخکې تاسو کتلي نو سلیم بھائی ولا مشورې هم ورکولې چې سینیر بیټسمین پاتې شوی دی او آصف بھائی مولا مشوره ورکوي چې ایزی بال لازي ایزی ودرېږه هېڅ څه نشته. نو دې نه مخکې سیمی فاینل کې کوارټر فاینل کې دې ښکلی ګیم کړی دی. اوس څلورم اور دپاره د سلمان بھائی لا بالونه پاتې دي. توفیل بھائی توفیل قاسمه قاسمه مونږ دې ټایم کې ریکویسټ کوو توفیل بھائی ته چې راشي او هغه واپس شي چې دلته کې او مونږ سلمان بھائی بیا بال را خوشی دی بیا بال را خوشی دی
دې کې شک تاسو خیال وکړئ مشوره وکړئ او امپایر ځي مشورې دپاره امپایر خو ډایرک آوټ ورکړی دی خو مشوره ورکوي او کیدای شي بال دغه نه لګېدلي او آوټ یې ورکړو او د هغې په آوټ کېدو باندې ګورهان ټیم ډېر ښکلې سیلیبریشن وکړو او ډېر ښکلې انجوی وکړه یار طارق بھائی زما په خیال د دې دپاره کی اف د میچ و کی ټو سکسس پیل دې ټایم کې ګراوند ته په مئی باندې انټري وکړه مئی باندې سورلي وکړه راغی او تاسو که د ویښتو ته ګورئ نو ویښتې هم ټولې الوتي مئی جوړ ډېر تیز را روانو تاسو به خیال کړي یار توفیل وایي شاته لاسونه نیولي دي ولې سړزي ده که ولې اوبو کې راغی که نه مئی باندې ها نو د دې چپړې خو وچې دي او جامې هم وچې دي یار آفتاب بھائی ولې یار آفتاب بھائی ملار د واسکټ راټټ کړی دې ټایم کې په عزت سره وایي ابراهیم هم راغی کسانو هغې چا خوښ میچ ډېر په دغه کې دی او ډېر خوشحاله دی کیمرې ته د ابراهیم بھائی فردا بچی مباسله ده اساس ښه کیمره دی دا پرېږده دا زمونږ څه موبایل دی او ایسې بال را روان دی او کیدای شي چورې له بال لاړ شي چورې له او 4 شو دې ټایم کې لږ لینک ور سره ساتئ نو مې بي تاسو ته دغه میلاو شي هیلپ او ډېر ښکلی شاټ اویس دې ټایم کې د یارکر کولو کوشش وکړو خو پلټا شي دی نه او بیا 2 رنز نو د دې چې کوم د میچ ښکلا وه طارق علي بھائی نو هغه تاسو کتلي نو هغه لږې نه هو امپایرانو آوټ ورکړه نو مونږ په دې کې څه ویلی نه شو خو ښکلی شاټ د کیچ اخیستو نه عاجز او څلورو رنزو دپاره د باونډرۍ نه بهر امپایر اشاره وکړه 4 رنزه ماشاءالله بغیر څه محنته د فیلډر غلطي وه چې هغه بال جج نه کوو هغه بال په غلط سیټ باندې راتاو شو او 4 رنزو دپاره مجانۍ په خپل بال والو کې کامیاب او 4 منډې وشوې او اویسې بال لا بغی او هغه ورته کوشش کوي چې ته کیدای شي وشي کیدای شي جواد هم کیدای شي البی پکې نشته خو بیا خپل کیپر کوشش وکړه چې لږه کیدای شي ورکړي ځکه چې امپایرانو وختي موږ ته اوچته کړی وه هغې د خپلې فیصلې نه واپس کېدل هغې نو ډېره مزه به یې کړه عبدالله بھائی هم ډېر افسوس وکړو مجاني دې ټایم کې 2 بالونه بیټ کړل او هېڅ دغه نشته مجاني لکه د سرفراز په شانتې ټک ټوک کا خو میچ روان کا د دې نه بعد هم 3 ورې دي که نه دې نه بعد وایډ بال سلمان دې ټایم کې ډېر زیات خوشحاله دی ورې چې دې سره نور څه اکسس هم نشته او څه دغه پکې نشته 13 بالون نسرت دغه ښکلي کي نو که چېرې نرشک ټیم دا میچ وګټو نو ډېر لکه انبیلیویبل او مجاني بیا په شاټ والو کامیاب شو او کیپر ډېر غصه دی او ډېر په خوشحالۍ کې 12-18 علاقہ ما ته وګوره مې څنګهونه کې 12 بال 18 رنز دي 12 بال 18 رنز دي کنه گیم دی ښه ای مجاني دا بال نه دی ته چکیل نه شي رسول بس دا څه کول روان دی گیم دی چې مخ فرنٹ ته ورپېښ د تراغې دی خو یو فیلډر هم نشته هسې وسره بیټ میچ کې ښکلا رااله څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې 12 غونډې
او اتلس منډې پاتې دي 12 غونډې او اتلس منډې پاتې دي کنه نو اوس دې ټایم کې عبدالله بھائی ډېر خوشاله موډ کې دی چې آسان دی خو دې سره وکټ هم نشته نو دې ټایم کې دی افسوس کوي او یو وکټ هم دې سره خیر بیا میکسس دي خو بالران کو یو بال هم غلط وکړو نو چکه لګېدی شي او د میچ چې کوم خوند دی نو هغه بدلېدی شي اوس دې ټایم کې هغه ډېر زیات خوشاله دي قاسم بھائی چې کوم سینیر بیټسمین دی نو هغه مشوره ورکوي چې د تیرو 50 کال راسي د کرکټ فیلډ سره تعلق لري 13 سال یادونه سمې 13-50 کال راسي خیر دی مونږ ډېر څه د خد نه ووتو دا قاسم بھائی مونږ آوټ یار لاس وکړه درې وډو علي سپو دی او بل بس درې اوټ سره او درې اوټ شو سکندر آصف علي او دا او کنه نو دا څنګه چل دی دغه خو بالینګ هم کړی دی هغه جواد دی کوڅه دی نو دی بیا څه کوي یو کس پاتې دی دا ګول چې د دې کرکټ کیریر تقریبا 30 کال شوی او خیال مو کو د دې شاټ نه پته لګی چې دا د دې د کرکټ نه پته لګی شاټ نه پته لګی چې دې تقریبا 27 سال کیریر دی گیم کوي او لکه تاسو په خیال کړی کنه د دې شاټ ډیر خولې وو د اپ سټم شاټ ډیر زیات خولې وي ها ته ما لږ وخت ما کرکټ کړی ډیر وخت نه خو لکه زما د کیریر سٹارټ چې کوم دی ما د سره کرکټ کړی دی کله زما د کیریر سٹارټ نو دې د اپ سټم شاټ ډیر خولې وي او مونږه بیټسمن ته خواس کو نو بالي ودا سے ما داسې نه کړم ما داسې کړم چې پسټه مودرې کې نو ستم نه دا کرکټ کړی دی او پوهه دی وای دې ځنه ول ستم ته پسټه مودرې کې مونږه فیلډر ته دا کو چې دې کمنټري باکس نه کمنټري باکس ته نه راځي او زمونږه کمنټریټر دی نو قسم به ته دغه نه کوي کني نه دینه بل پړای جوړ شي او کنه ناشي بوله خراب پریشر مالا او مونږه باچاجي د خواصو کې چې دا شی ختم کړ او ډېر خپل فیس وشته ډېر خپل کړ بالونه دی کوي چې یا کومه چې یوټن وال نه دې ټیم کې څه غلطه نه ده بالکل نه ډېر خپل یا کړ ډېر خپل بالینګ اکشن هاي یم اکشن دی دا دې نه راځي او ډېر خپل کوم نه راځي کیمرې ته راځي چې نه هاي یم اکشن بس ما وی کنه ته پته چې هاي یم اکشن ما ته پته نه اثر کې زمونږ ایکسپیرینس دومره نه ده کنه مونږ هوستاسو د بچی په ځای دین کاوه دي زمونږ صرف لګه خپل ته زده نور خو زمونږ څه دغه نشته که یو شاټو لګېد نو د میچ او اویز بھائی ډېر ور کانفیډنس شو په بال باندې راغی می سپیډ د دې د وجه وشو د ور کانفیډنس کې دوه د وجه نو که تاسو خیال کړی نو 6 بال پاتې دی او تقریبا 15 منډه پاتې دي نو اسانه سره بو 14 منډه پاتې دي 14 منډه دوه شاټ دي مونږ بیا معذرت یو پیر غواړو چې د 15 ورزمه دی بیټسمن لګو یو مشوره ورکوم د مشورې لایق کو نه دی ایکسپیرینس کې لاړی دي سینیر شاب ها دې ټایم کې اذان کېږي مونږ به دا شی سټاپ کو مونږ ګورو چې زمونږ د خلکو ته خواست چې کینی اذان کېږي ماشاءالله چې په علم کې مې اضافه شو دا مستاسو نه زده کړه وکړه ډیر ته پته نه و چې 15 لاکھ کې ملاويږي نو تاسو د دینه بعد د دې دغمو کې نورم تفصیل پته وکړي کې دې چې مونږ غلط شو انسان دی غلطی کیږي نو تاسو د مفتیانو نه کم چې علم یې کړي دا غینا دغه کې هغه تکې نه ماشاءالله خبرې خولي میچ له واپس راشو فائنل اور دی او زبردست شاٹ دې ټیم کې شاٹ لالا ګل چې د ټیم کلا او مشر کاسته هغه شاټ لګاو ډیر انبلیویبل شاټ لګاو او دې ټیم کې په 15 غونډو باندې اته منډه پاتې دي او ډیر خپل شاټ لګاو کو تاسو خیال کړی نو د بالر باندې هم ډیر غټ پریشر راغلی ډیر غټ ځکه چې د اور ډومبنې بال او بیا 15 رنز او بیا ډومبنې چکا 14 امید دی چې دا بال دی ورو انبلیویبل د نرشک کلی ټیم دې ټیم کې ډېر خوشاله کې ډېر غټ سلیبریشن کوي ماشاءالله ټول خلک لالا ګل
داد ورکوي او خلک یې خوښوي د هغه شاټونه او دې ټایم کې عبدالله بایي هم ورغی هغه له ډېر داد ورکوي چې تاسو ډېر ښکلي شاټونه ولګول او فینش نه دی دې ټایم کې څلور منډې دې ټایم کې څلور منډې او دې ټایم کې څلور غونډې او 2 منډې پاتې دي که تاسو خیال کړي نو توفیل بایي چې هلته نه مونږ ته اوازونه کوي خو مونږ دې ټایم کې چاله لفټ نه ورکوو مونږ ډېر زیات مصروفه یو او په مئی باندې راغلی دی او قاسم بھائی دې ټایم کې چې کومه مشوره دی ورکړې وه ایکسپیرینس بیټسمن نو هغې ډېر ښکلی شاټ لګاو دی اپریشیټ کوي زمونږ زیشان بھائی نه طرف نه هم او سکندر بھائی هم مونږ ډېر اپریشیټ کوو مسنګ یې وکړو خیر دی بیا هم میچ دې ټایم کې ګټي نو خیر دی څه ورته وایو نه چې کله زمونږ نرشک ټیم کې یو کار دی که چېرې تاسو خیال کړي دا کیمره ډومبنې توله کوو تاسو که خیال کړي که نه دې د میچ په دوران کې چاته غږ هم نه کوي خو چې میچ بیلي که نه نو بیا کله یو ته پرتو کوي چې کله بل ته پرتو بال خو ډېر لرې لړ خو ډېر زیات ایکسټرا پیلونه کوي نو کلیانو له پکار داري چې خپل ایکسټرا پیلونه نه کوي د دې د وجې صرف زمونږ د لالاګل چې کوم نه دي دا کوي او چې دی آوټ اف فارم شي خو هغې ماشاءالله ما ته داسې ښکاري په دې بال باندې دا میچ فینش دی کیدای شي ځکه چې 2 منډې پاتې 2 منډې هیڅ هم نه دي دې ټایم کې بیټ دې ټایم کې د میچ چې کوم دغه دی هغه بدل شو جنید خان چې کوم هغه دې ټایم کې چې کوم لالاګل چې کوم دی نو هغه ډېر ښکلی چې کوم میچ و نو هغه ډومبینه یو طرف ته بیا بل طرف ته ستاسو خبره صرف رښتیا شوه چې دا د فینش بال دی او په هغه بال باندې میچ فینش شو خو چې تاسو کوم طرف ته غوښتل نه هغه طرف ته نه هغې اپوزټ طریقه ده تاسو ماشاءالله دا خوله ده که دا زه وایم که چېرې تاسو علم وکړئ که نه نو میبي تاسو د خلکو دپاره دعاګانې وکړئ نو هغه کیدای شي قبول شي ماشاءالله وینر ټیم د پاره ته پانی موږ رنر کپتان د پاره لوزینګ کپتان د پاره تانی وخو چې هغه دلته راشي څنګه مونږ چل خپل یاره جوړ دي تاسو سوي چې کله تاسو اخیری ورګي 15 رنز پاتې شو یا تاسو ناصف وکټ لاړ تاسو سوي تاسو فیل کو چې میچ کوم طرف ته نه شو بیا زموږ طرف ته واخه ولې نو دا هغه په تاسو کې تاسو ته وځي دا چې موږ ورته وسې ګلو کوو که شاو دي موږ اوس وینر کپټن ته دعوت ورکو چې راشي راغی دا ویل خان کوم دی څنګه ویس څنګه دا ته خري ستا سفیر کوي تاسو میچ ستا کیدا تیز وایا الله دې تاسو له همدغه شانتي همت درکړي چې نیکسټ سیریس هم دلته وباسي همدغه شانتي ټورنمنټ د امو د کما د الکان په کې راځي دا ډېره ښه د خوشاله خبره ده کرکټ چې کوم دی دا یو امن نوم دی امن لکه مطلب دومره الکان کې یو پوله کینی د چاپلاره کوڅه کې ودرېږي دا مناسب نه ده خو دومره کسان کې د کرکټ میدان ته راشي یو سړی په دې میدان کې زه خپل خوشاله کوي بیا به یو کس دا ولنه فارقه کنه دا ټول یو ته واچي مونږ جنید ته دعوت ورکوو چې راشي جنید دې راشي
یو شاک دا دې غاړه دا کومه چې پرې ودا اے د دې غاړه داسې راځي نو داسې وکړي داسې راځي دې غاړه راځي یا څه دان بس کلر سودا داسې وکړي ګاندار ابراهيم دوه ټیمان دي ها بل یو مرګ راواله چې دا ټیم د ټولو تنه نمونه ورځي دا دی داینه ورشه یو تن راشه چې ټول ټیم نمونه ولا ورځي ابي دا راځوي घट के वाह सलमान देव के जवाब दी कैप्टन मुजाहिद असफ खान असफ दपारतानी भाई वेलकम कम स्टेशन हम दे अब्दुल्ला امیر جی براشه کنه کوم چنن راغلی دې د پار راغلی अब्दुल्ला वेलकम مرګري پاتې سکندرو सिकंदर ورشه درې نفر پاتې درې نفر راشه کنه لکه تا وړه خبالې کړو یار راشه بولا वेलकम تن پاتې دی امیر حسین راشه علي امیر عبدالله طارق او امیر حسین راشه امیر عبدالله راشه عبدالله له ور راشه یو بل قسم باندې دا انس راشه انس بل بھائی د چانه که څه شی پریوتی دی موټی کې بند دی پورا نه خیرا کې چې وته ملاو شي